یولس بچی دا ټول په د ماما په کور کې شوي دي او د یو 12 زوی د یعقوب علیہ السلام دا په شام کې د حضرت اسحاق و ابراہیم علیہ السلام د خپل پلار او د نیکه په کور کې شوی دی ابای علاقه کې د یعقوب علیہ السلام 12 زامنو خو په دې 12 بچو کې د یعقوب علیہ السلام چې ډیر زیات څوک زړه ته نږدې و نو هغه یوسف علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یوسف علیہ السلام لا اللہ د نیمه دنیا حسن ورکړو نو ډیر زیات حسین او جمیل او ښکلی او صرف جسم نه بلکې د یوسف علیہ السلام اخلاق او کردار هم ډیر ښکلی مخکې د یوسف علیہ السلام د اخلاق او د کردار تذکره را روانه ده چې څومره ښکلی نایاب او نادر اخلاق او ښکلی کردار و نو یعقوب علیہ السلام با یوسف علیہ السلام ځان ته ډیر زیات نږدې ساتلو دا نور بچی چیونو دی بم ورته خو دی دا یوسف علیہ السلام چې بده یعقوب علیہ السلام چرته تنو د ځان له نه جدا کولو ځان سره به نږدې ګرځولو که یعقوب علیہ السلام بچرته کې مسجد کې او یوسف علیہ السلام به مسجد کې او که یعقوب علیہ السلام بکور نو یوسف علیہ السلام بکور نو د یولس زامنو زړه کې یو خبر راغله چې زمونږ د پلار د یوسف علیہ السلام سره دومره مینه کوي مونږ یې بیخي په دې سترګو جوړې ښه نه لګو مونږ ته بیخي نظر نه کوي نو خپل منځ کې صلاح وکړله چې دا یوسف علیہ السلام د پلار د مخې نه په څه طریقه باندې لرې کو ډېرې پیرې مشوره وشوه خو څه صورت نه جوړېده او چې کله به مشوره وشوه نو بې نتیجې به هغه مشوره ختمه شوه بې د صلاح نه او بې د نتیجې نه او بې د ریزلټ نه به هسې به راجمع شو ډېر وخت به یې ناسته وکړه او خپل منځ کې به مشورې وکړې دا چل به وکړو دا چل به وکړو دا چل به وکړو خو یوسف علیہ السلام سره به هېڅ هم نه کېدل یو ورځ اچانک یوسف علیہ السلام خپل بابا جان ته کېناست یعقوب علیہ السلام ته او ورته وی یا ابت انی رأیت 11 کوكبا اے بابا جان یو خوب مې لیدلی دی ما لیدلی دی چې 11 ستوري دي او شمس او قمر دي نور او سپوږمۍ ده ما اوکتل راغلل رأیتهم لی ساجدین ما اولیدل چغی ما تا پا سجده باندې پریوتل یعقوب علیہ السلام ہو پیغمبرو چی سنگے دا یوسف علیہ السلام دا خوب واورید نو یوسف علیہ السلام توائی بچی خیال کوا دیرونو مخ کے دا خوب اونوائی زکه ما کتلی دی چې دارونه اسم تا ته په ښه نظر سره نه ګوري زه تا ځکه ځان سره نږدې ګرځوم چې دارونه تا نشي برداشت کولی نو بچیه خیال کوه دې رونو ته دا خوبونه وایې او زه دې ځای کې یو بله خبره کوم خپل رونم د انسان د جسم دشمنان کله کله ګرځي او پاغی کی وجہ صرف او صرف حسدی بغضی حسد پدی خبر ده چې دا د پلار دا مینه د یوسف سره ولی دومره زیاته ده مونږ سره ولی نشته ځکه د دوانو جهانو سردار فرمایي دا حسد داسې بیماری ده چې دا د نیکو ته ولګي کنه دا نیکې ټولې ختمي داسې ختمی لکه چې په دې شنو ونو باندې خزان راشي ټولې شنې ونې
دا اوچ کلسی کی بیکارے کی تش خشاک تی جوڑ شي اسم پکی پاتے نش نو خشاک نه خلق نور سفیده نه اخلی صرف سوزیه نو دا حسد چې د کم انسان ته دا بیماری ولګي نو د دنه ټول نیکی ختم شي د خشاک شي نو دا خشاک صرف په جهنم کې سوزي بل سکار به نه ایده دی د دوانو جهانو سردار فرمای دا حسد ډیره خطرناک بیماری ده حضرت یوسف علیہ السلام دی رونو تم د حسد دا بیماری ولګی دا دلته د یوسف علیہ السلام دا خوب چې پلار وورید نو پلار یې پوه شه پیغمبرو چې دا یوسف چې خوب ولید دا خو یولس رونه دي دا یولس ستوري او شمس او قمر یې چې ولید نور او سپوږمۍ نو دا خو د یوسف مور ده او شمس نور زې پلار یما مونږ یو ورځ به الله جل شانه د یوسف علیہ السلام مخې ته راولي یوسف علیہ السلام تب ہم کینی او یوسف علیہ السلام تب سجدہ کو د تعظیم نو یوسف علیہ السلام ته چې دا خبره وکړه چې دا خوب دی چاته اونوای نو اوس مختلف قسم خلق خبرې کوي چې د یوسف علیہ السلام دا خوب سو کوئی خزی یوړلو سو کوئی شیطان یوړو سو کوئی دی رونو وورید چې هر څه خبره ده خو دی رونو ته دا خوب ورسید یوسف علیہ السلام دا خوب دیرونو ته چې ورسید نو دیرونو یې د یوسف علیہ السلام متعلق خپل منځ کې فوراً مشوره راوغوښته چې خبایی اوس خبره زمونږ د قابونه بار کیږي که مونږ صبر کوو نو یوسف علیہ السلام داسې حاوی کیږي چې مونږ به د خپل مټ لاندې کی مونږ سکه چې زمونږ غمور او پلار بم د مټ لاندې کی نو دا خبره نه ده په وخت د دې سه تنظیم پکار دی چې دا یوسف علیہ السلام د مخې نه غیب شي دی خپل منځ کې مشوره راوغوښته ټول ناس دي یوسف علیہ السلام متعلق سوچ کوي څوک وایي چې او به غورځو چرته یو دشتو بیابان کې به یو کوی ته وغورځو څوک وایي نه مړ به کو څوک وایي یو به سو خرڅ به کو مونږ به ترې نه مخه خلاص شي خپل منځ کې دا صلاحګانې کوي خو چې کلم د مرګ خبره راشي نو په دې رونو کې یو ورور د مشارې هغه وایي ګورې خیال کوي دا زمونږ ورور دی زمونږ د پلاره پیدا دی خپله وینه ده د مرګ کیسه به پکې نه کوئ باقی چې هر ځای ته بوځئ هر څه ورسره کوئ زم ملګری یم ځکه زم د تاسو سره پلار اګنور کړی یم صرف یوسف یې اغستی دی نو چې هر څه کوئ ستاسو ملګری یم خو ګورې په دې څیز کې ملګری نه یم چې یوسف مړ کې د یوسف علیہ السلام د قتل په باب کې زه ستاسو سره قایل نه یم دیرونو خپل منځ کې مشوره وکړه چې راځئ او بابا جان یعقوب علیہ السلام تبکینو ورته وایو چې دا یوسف علیہ السلام مونږ د ځان سره چکر لبوزو دی راغل اولی ځان سره یوسف علیہ السلام کینولو او یوسف علیہ السلام ته وی چې ګوره مونږ هر ورځ چکر لروان یو او بهر خپل خشته مزیدار دشت او بیابان وشنه باغونه مونږ لاړ شو چکر مو خو میوي مو خورو خوراکونه مو کو ښکار مو کو او دا غخکار نه مزم واخلو بیا واپس راشو ته د پلار دقیقې نه خوځي یو ورځ زمونږ سره لاړ شي چې چکر وخی او پوه شي چې مزه سکه ده نو یوسف علیہ السلام ورته جواب کوي او کنه یوسف علیہ السلام وړو کې معصوم دی پوی نه دی چې دادی ما ته کم گیم جوړی دی کې څه مسله ده نو یوسف علیہ السلام ته یو کنه زمام چکر تلکی نو دی یوسف علیہ السلام ته وایي چې تکل د پلار خواله لاړ شي بابا جان سره کینی نو مونږ به ستا متعلق درخواست وکړو یعقوب علیہ السلام ته نو ته به د مونږ د دغه درخواست ملګرتیا وکړو یعقوب علیہ السلام ته به ووایي چې او بابا جان زه دې سره تلل غواړم نو دا خبر به یعقوب علیہ السلام رد نه کړي بیا دیرال یعقوب علیہ السلام ته کېناستل یعقوب علیہ السلام ورته دی چې څنګه یعقوب علیہ السلام ته وایي مونږ د ځان سره یوسف علیہ السلام چکر لبوزو
مونږ وایو چې دې زموږ سره یو ورځ چکر ووخي لاړ شي. یعقوب علیه السلام ته فوراً وایي زه د دې خبرې نه یاریږم چې یوسف علیه السلام تاسو د ځان سره چکر له بوځئ. دې خبرې نه یاریږم چې دې به درنه شرمخ مات کي وبې خوري. اوس یعقوب علیه السلام فوراً د شرمخ خبره ولې وکړله؟ مفسرین حضرات فرمایي چې یعقوب علیه السلام پیغمبر وو او د پیغمبر جبه نبوي جبه دا د الله په مرضی باندې چلیږي. نو دی رونو طرف ته اشاره وه چې ګورې دا رونه د شرمخان دي او دې کې به د یو شرمخ مات کی. او دویمه دې خبرې ته اشاره وه چې دغه علاقه کې په دغه ځنګل کې صرف د شرمخانو راجو. نو ځکه ورته یعقوب علیه السلام وایي چې د دې خبرې نه یاریږم هسې نه شرمخان درنه دا یوسف مات کی. او ګورې یوسف علیه السلام نه بغیر زما زندگی ګرانه ده. زه په یوسف علیه السلام ډېر مین یم. دا د پلار او د زوی مینه ویم داسې حد درجې. دا بچی ورته ټول په جرګه ناست دي بابا. دی به زمونږ نه څنګه شرمخ ماتوي؟ ونحن عصبه، مونږ یو مضبوط جماعت یو، د ځان سره به هم تیرونه وړي، تورې به یي، خنجران به یي، غشي به یي را سره. دته به شرمخ څنګه راځي خواله؟ دا هیڅ کله نشي کېدی بابا جانې. یوسف علیه السلام مونږ د ځان سره بوزو، مونږ به د خپل ځان نه سوا قسم خورو چې د به حفاظت کوو. دا د یعقوب علیه السلام د زړه هغه تسلی د پاره دي دا خبرې کوي چې یعقوب علیه السلام زمونږ دا خبرې تسلیم کې ومني. هلته کې ورته یعقوب علیه السلام وایي نه دې در سره زه نشم پرېښودی. یوسف علیه السلام خو دې پوه کړو. نو یوسف علیه السلام پلار ته وایي بابا جان زه د دې سره تلل غواړم، دې چکر لځي نو زه به م ورسره لاړ شم، چکر به ووخم. یعقوب علیه السلام ورته په سر باندې لاس راښ کو. یا به چې زه په دې باندې یاریږم چې تا به شرم وخوري. بابا جان دې خو درته دا خبره کوي که نه شرمخ ماله خواته نشي راتلی، دی به زما حفاظت کوي. اوس یوسف علیه السلام وړوکی معشوم دی. یوسف علیه السلام چې پلار ته دا خبرو کنه یعقوب علیه السلام ورته زه بچی اجازه تله در کوم لاړ شه ورسره. یوسف علیه السلام له اجازت ورکو. نو دی رونو ځان سره غیږ کې روچت که. کم ځای پورې چې د یعقوب علیه السلام نظر لګېده نو دا لس رونه دي. نو یو ورور دا یوسف علیه السلام ځان ته تختی چې مال یې راکه. کله کله په دې وړو ماشومانو جنګي که نه نو بل یې ځان ته تختی چې یوسف علیه السلام مال راکه. یو د یو طرف نه راشي نو ښکلي کي، نو بل د بل طرف نه راشي نو ښکلي کي. یوسف علیه السلام وړوکی معشوم دی. څوک یې یو غیږ ته تختی، څوک یې بل غیږ ته تختی، څوک یې ښکلی او څوک او یوسف علیه السلام نه ګول او زار دي. تر کومې چې د یعقوب علیه السلام نظر لګي نو لس واړه رونه د یوسف علیه السلام نه بس ښکلی او ګول او زار، ښکلی او ګول او زار روان دي. چې یعقوب علیه السلام د نظر نه دي څنګه غایب شول، یوسف علیه السلام یې ځمکې ته وغورځولو. حسد او د منصب جګړه چې زه به په اوچت ځای باندې کښېنم او زما دا رور به نه کښېني. دې دنیا د وخته سر نه تبه او برباده کړه. د قابیل د حابیل د وختو نه دې دا کیسه ورانه را روانه کړه. رونه د یوسف علیه السلام یې ښکته وغورځولو. وړوکی ماشوم دی. یوسف علیه السلام ته فوراً وایي تاسو خو زما پلار سره واده وکړلی چې موږ به د دې خیال ساتو، او تاسو زه ځمکې ته په درز باندې راوغورځولم. دیرونو ورله لتې ورکول شروع کړل. مخکې شه زموږ نه ته
ته پکې لا دا وایې چې یولس ستوري دي او نور سپوږمۍ ده او مونږ مال راغلی دي او خوب کې وینم چې ما ته سجده لګوي راوله هغه یولس ستوري دي او هغه نور سپوږمۍ دي چې تا زمونږ نه خلاص کړي دا خبرې کوي او یوسف علیہ السلام وړوکی ماشوم دی او لتې وله ورکوي ځان نه مخکې کوي یوسف علیہ السلام دین را واپس کیږي چې زه د خپل بابا جان طرف ته لړ شم او دې ته دغه وایي چې تاسو خو اوس زما د پلار سره دا وعده او وعید وکړو تاسو خو اوس زما په سر او په د خپل پلار په سر قسمونه خوړل چې مونږ به د یوسف خیال ساتو دا څنګه خیال ساتل دي دا خو لازم تاسو د چکر ځای ته هم نه یم بوتلی او تاسو ما دې ځای نه وښی او تاسو ما له دې ځای نه لتې راکوئ وړوکی ماشوم دی وړی وړی خپې دي او تاسو په ما دومره غټ سفر کوئ ظالمان دي دې وخت کې وروسته یې توبه وباسلې ده د دې رونو خو دې وخت کې ظلم کوي یوسف علیه السلام سره بل یوسف علیه السلام د هغه چان په بچو کې را روان دي چې هغه هم ډېر د سختو د مصیبتونو د امتحاناتو سره مخ و ابراهیم علیه السلام هغه هم د ماشوموالي نه داسې امتحاناتو کې خپل ټوله زندگی تیره کړې وه نو د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام دی نو د یوسف علیه السلام دا ماشوموالی نه سخت دا د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي د دوانو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته د مکه مکرمه يهوديان راغلل د یهود خپل منځ کې صلاح کوله د مکه کم یهود چې وو نو د بهر د یهودو نه تپوس وکړو چې مونږ د پیغمبر چې ځان ته وې دی پس خبرو کې ګیرول غواړو داسې سوال لا ته وخایې چې مونږ ته غو کو دی خاموش شو مونږ ته وایي چې مړه ځان تاسې پیغمبر وایي نو د بهر خلکو د بهر يهوديانو د مکه د يهوديانو ته وی د رسول الله عليه السلام نه د یوسف عليه السلام تپوسو کې د دې چاته پته نشته دی یو ته دا تپوسو کې او دویم ته دا تپوسو کې چې بني اسرائیل خو په شام کې وو اسرائیل د یعقوب علیه السلام نومو او یعقوب علیه السلام خو په شام کې وو نو د یعقوب علیه السلام د اولاد مصر ته څنګه تللی دی الله رب کریم د دې متعلق ټول سورۃ را نازل کو نحنو نقص عليك احسن القصص بما مونږ ته د واقعاتو کې بهترین واقع د یوسف علیه السلام واقع ته الله بهترین وایي مونږ ته د واقعاتو کې یو خشته مزیدار واقع بیانو او حقیقت ته د یوسف علیه السلام په دې واقع کې د امت محمدي د پاره ډېر لوی سبق پروت دی اول د دین اندازو لګو چې یوسف علیه السلام یې څنګه د پلار د سترګو نه را جدا کړو په وهلو په ټکولو باندې روان کړی یوسف علیہ السلام بس جاړي او صرف دا یو خبر ورته کوي اے زما د پلار بچو اے زما ورونو تاسو اوس زما د پلار مخکې قسمونه خوړل چې موږ به د حفاظت کوو او ما بل شرمخ مې نه وخی نو تاسو مې وخی دی روان کړی دی او د رونو د طرف نه ورته صرف دا یو جواب ملاویږي چې تا چې کم یول ستوري او نور سپوږمۍ په خوب کې لیدل هغې ته ووایه چې راشي تا دې زموږ نه خلاص کړي یوسف علیہ السلام یہ روان کا بوئے تا د خپل علاقې نه وباسو یو ډېر لرې دشت او بیابان ته بوتلو هلته کې یو خالي کوی یو کتلو دی کوی ته ورغورځئ د یوسف علیہ السلام نے قمیص مباسلو د پیغمبر جسم چې وی کنا دا الله رب کریم د حیا یو عظیم پیکر ګرځي ځکه دنه دی په دې معاشره کې د حیا او د عزت سبق د خلکو لور کوي نو کم انسان کې چې خپل باندې حیا یې نو دی به خلکو ته د حیا درس او سبق ورکي چې په کم انسان کې خپل باندې حیا نه دی بل چاته د حیا سبق نشي ورکولی نو یوسف علیہ السلام خپل به سبا ته د حیا او د عزت خبرې کوي نو الله رب کریم د تمام انبیاء او جسمونه دغه شان د حیا او د عزت نه ډک ساتي
د موسی علیہ السلام متعلق هم داسې یو خبره مشهوره وا. موسی علیہ السلام به د قوم سره یو ځای نه لامبل، دا قوم به راجمع شو څنګه چې زمونږ دا پښتانه په دې ګرمو کې یو نیر ته بل نیر ته ځي او لامبي، او داسې په بې شرمۍ سره لامبي چې حیران به چې خدای دا مسلمانان دي که کافران دي، دا په کم خلکو سره دی. کپړې ټولې وباسي، خپل جسم ښکاره کړي، نه قرآن شته او نه دین شته او نه حدیث شته او نه پیغمبر شته، حیران بشي. داسې به بني اسرائیلو به هم داسې کول. نو موسی علیہ السلام به دې سره یو ځای نه لامبل. نو داسې ظالمانو چې د موسی علیہ السلام متعلق یې مشهوره کړه، وایي د ده په جسم باندې برګي مرض دی، دا مټا کې مرض دی په د برګي. نو د دې وجې دې موږ سره یو ځای نه لامبي، دې ډېر بدي لګي. اوس موسی علیہ السلام الله دې ته ورخایي. نو موسی علیہ السلام ځان له یو ځای کې پټ لامبي او کپړې وباسلې دي، په یو ګټ باندې واچولې. د دواړو جهانو سردار فرمایي هغه ګټ چې کله موسی علیہ السلام ولامبل، دې ګټ په سرای کپړې ته اغستې، دې ګټ له الله خپې ورکې وتښتېده، دا کپړې ته وتښتولې. او کم ځای چې هغه ظالمان ټول لا جمع شوي دي او د موسی علیہ السلام پسې خبرې کوي، دا ګټ دا کپړې روړې د هغه خلکو په دې منځ کې راننوت. موسی علیہ السلام یې ولیده، دې خلکو ولیده چې موسی علیہ السلام خو ټیک ته روغ دی. موسی علیہ السلام وی د هغې نه کپړې واغستې او رسول الله علیہ السلام فرمایي خپل همسا ته لاس کو، نو دا ګټ یې وخه 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 وخه، دې ګټ به د ماشوم په شان چغې والې جړل به. الله خپل انبیاء جسمونه دا ښکلې پاک ساتي، مزیدار ساتي. مونږ یو دغه رنګې سوال په دې مرزا غلام محمد قادیانیم کو، په دې مردار باندې، دا بد شکله خنزیر مخ انسان ځان ته پیغمبر وای، مردار. مونږ وایو الله پیغمبران خوبصورته پیدا کړي، ښکلې پیدا کړي او د حیا او د عزت نه ډک ساتلی. مرزا غلام محمد قادیانی اول د خپل شکل ته دی وګوري، شکل د خنزیرانو نه بدتر دی. او دویم نمبر مرزا غلام محمد قادیانی زوی لیکي چې زما دا پلار چې و دی به په شرابو په نشه کې ټوله شپه د پردو ښځو په منځ کې ناست. پیغمبران شراب څکي، پیغمبران د پردو ښځو منځ کې کینی، د بربندو د انګریزانو ښځو منځ کې کینی. دا مردار لا ځان ته پیغمبر وایي. نو یوسف علیہ السلام نه کمیس وباسلو. یوسف علیہ السلام کمیس کلک نیولی دی او دی ته جاړي، او مې غورځوئ خو کمیس قرآن مو وباسئ. دارونه امدخ کا یو جواب کوي، گزارم چلی، یو د یو طرف نه گزار چلی، بل د بل طرف نه گزار چلی. مجھے غیروں سے کیا گلا، مجھے اپنوں نے مار ڈالا ہے. زه د غیر تسویم ما باندې گزار خپل سړی کوي، پردی سره زه جنګېدی شم، دا د خپل گزار نشم زغملی. دا پردو کو یوسف علیہ السلام راغستی وی او دی کوی ته غورځولی، دومره تکلیف په یوسف علیہ السلام نه وی محسوس کړي، خپل رونه غورځي نو دا ډېر غټ تکلیف دی. او صرف غورځي یې نه، کمیس یې تې وباسه د یوسف علیہ السلام نه. دا څونه لوی درد دی. یوسف علیہ السلام ته سوال کوي، منت ورته کوي، وړو کې ماشوم دی، زاری ورته کوي، ما نه کمیس مه وباسئ، زما جسم مه بربنډوئ. پیغمبران په دې خبره باندې ډېر زیات خفه کېږي د خپل جسم په ښکاره کېدو باندې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړو کې ماشوم دی، د بیت الله تعمیر کې د کعبه جوړېده، د کعبې د جوړېدو په دوران کې به د لرې لرې نه ګټې را چلولې. رسول الله علیه السلام به پکې یو کاڼی به راغستی او را روان به. ابو طالب تره دی د رسول الله علیه السلام پرورش به کولو. نو ابو طالب ورته وی چې وراره دا تا چې کم لنګ والی ته خو وړوکې ماشوم یې تا ته څوک ګوري، ته دا لنګ واخله او دا په سر باندې پټکی کنو، دا کاڼی چې په دې سر ایږدي نو تا به خوږی نه. نو ابو طالب ورته یو واري وویل
رسول الله علیه السلام په ځان ناغرض ک نو بیا ورته ویل نو رسول الله علیه السلام په ځان ناغرض ک انبیا د خپل جسم په ښکار کې ډیر زیات خپکیږي. جناب رسول الله علیه السلام متعلق صحابه کرام فرمای مونږ په سو خاص موکو کې صرف د رسول الله علیه السلام جسم بعضی اعضاء لیدلی دي نور مونږ نه دي لیدلی. یو د بدر په میدان کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ادره د دعای کوله نو جناب رسول الله علیه السلام چې دعا کوله د الله چې داسې اوچت کړیو نو ترخ هغه سپینوالی ښکارېده صرف. دویم چې کله رسول الله علیه السلام د صحابو کې اعلان وکړ چې زه وفات کېږم د دنیا نه رحلت کوم که د چا بدلی چې ورې کم نو حضرت عکاشه رضی الله تعالی عنها املا لیدلې ده. انبیاء کرام د خپل جسم په ښکار کې ډیر زیات خپه کېږي. مونږ به کې پینټ شرټ اچوو مونږ وایو پیغمبران ځان لو مونږ ځان لیو. هی 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 ظلم دی والله ډیر ظلم دی. بهرحال جناب رسول الله علیه السلام ته خپل تر ورته وی چې دا وراره دا صادر دی راواخلو په دې سر باندې پټکی کا په دې باندې دا کانې روړه سر باندې نه خوږیږي. رسول الله علیه السلام په ځان سوزل ناغرض کنه دا ترې راغه او دې لنګ ته ول لاس چې څنګه لنګ ته لاس ک جناب رسول الله علیه السلام را پرې وته بیهوش وړو کې معصوم دی د دوانو جهانو سردار را پرې وته بیهوش شو. ابو طالب تر پغې کې کور ته وروړو چې په هوش کې راغی د دوانو جهانو سردار واپس ملبوسو کپڑے اچولې وا. ترې وی ما چې کپڑے ته لاس کما راخله دومره کلکه وا خوځېدلې نه ده خو د دوانو جهانو سردار سره د یری نه په بیهوشي راغله. انبیاء کرام خپل جسم نه ښکاره کوي. جسم چې ښکاره کوي هغه ډمانی بې غیرته بې ایمانه بې پښتوي هغې کې د سر اړو څه حیا نه. انبیاو د انبیا والا خلک خپل جسمونه نه ښکاره کوي. یوسف علیه السلام نه چې دا کمیس وباسه په دې ډېر زیات خفه شو وی جړل دی خپل ورونو ته ډېر زیات وجړل په چغو چغو یې ورته زاري وکړه منت یې ورته وکړو چې کمیس رانه مه وباسې خیر دی. دی رونو به دغه یو خبره جواب ورکوله رونو دا خپل رور چې درته وران شي کنه د ټولي دنیا مقابله کولی شي خو بیا د خپل رور مقابله نه شي کولی. د رور ته گزار ورکول ځان له گزار ورکول دي. یوسف علیه السلام دی رونو ته ډېر فریاد وکړو خو ویې نه منله. یوسف علیه السلام له به هر طرف نه گزار ورکولو کمیس یې ترې وباسلو پړ مخې دې کوی ته ور وغورځولو. فی غیابت الجب غیابت الجب وایي چې د ځنګلاتو په منځ کې یو داسې کوی چې د هغې په طرف پړو څوک ورځي نه. او اوس هم داسې دی بعضې علاقو کې مونږ کتل ګرځېدلي یو داسې کوی هغه ډېر زیات ښکته وي ډېر تورې تیارې وي پکې. تاسو وګورئ د لرې لرې بانډو کې دغه شانتې دا کوی د دې بانډو دا کوی چې دا ډېر ښکته وي د دې اوبم بیا خوږي یخي دا د بورونو والے ته پته وي د اوبو صحیح رګ دغه دی د اوبو کمزوري رګ دا دی د اوبو پوخ رګ لاندې دی دوی ته پته یي ده. الله کریم فرمایي مونږ په ځمکه کې لاندې د اوبو رګونه پیرلي دي. د انسان په جسم کې ګوتو ته کم رګونه تلي غوږونو ته کم رګونه تلي دي پوزې ته داسې د ځمکه کې لاندې د اوبو رګونه دي په دې دا ځمکه تر و تازه ده. یوسف علیه السلام یې داسې کوی ته وغورځولو چې په هغې کې تورې تیارې دي او دشت و بیابان کې دی. دې رونو کې یو ورور دی یهودا هغه به تله راتله دی کوی له او دا نور رونه چې یوسف علیه السلام یې پرېښود او دا کمیس یې ترې راواغست کمیس یې ترې راواغستو او یو بیزه یې لاله کړو د هغې په وینو باندې لوند کړو دا کمیس. یو روایت کې داسې دي چې دا کمیس یعقوب علیه السلام لروړو چې موږ نه خو یوسف علیه السلام شرمه خو خوړو. او یو روایت کې داسې دي چې د یوسف علیه السلام د دې کمیس سره یو شرمخ راګیر کړو او په پټو یې تړلې دی او زنځیرانو باندې د یعقوب علیه السلام مخې له راوستو چې موږ نه یوسف علیه السلام د خوړلی دی. نو یعقوب علیه السلام
چې د شر مخ ته مخامخ وکتل بار یې غوغا جوړه کړې د یعقوب علیه السلام چې راغی د شر مخ ته وکتل نو د بچو ته وی یوسف څه شو وی د شر مخ رانه خوړلی دی یعقوب علیہ السلام چې څنګه د شر مخ ته مخامخ شو انبیاء له الله دا یو عجیبه دبدبه ورکړي چې ځمکه به ورته خبره کوي اسمان به ورته خبره کوي و ما فیها به ورته خبره کوي دغه شر مخ فورا یعقوب علیہ السلام ته گویا شو نه ګوري په مونږ باندې الله د انبیاء وینه حرام کړی دا د انبیاء جسم ماتول حرام کړی دي مونږ یوسف علیہ السلام ته سندي ویلې دې ز په جال کې په مکر کې راوستم غیر کړی يم دوکې را سره کړی دا او زیر روان کړی مستامخه ته راوستم یعقوب علیہ السلام پوه شي چې رونو ور سره وکړه رونو ته درخواست کوم خپل ورولي مخ خرابوي خپل منځ کې